ډیرو محترم او عزتمند مسلمانان، نن د جمعې د ورځې یو خاصه وظیفه د سورت یاسین. دا ډیره بهترینه وظیفه ده او ډیره مجربه ده او اسانه هم ده. لہذا تاسو په یو څو کسانو هم دا کولی شئ، په خپله یوازې هم کولی شئ. محترمو، د جمعې په ورځې وکئ انشاءالله چې الله تعالی مو سره حاجتونه پوره کړي، مصیبتونه ورسره الله تعالی ستاسو ختم کړي، بیماری ستاسو ناممکنې پریشانۍ. سورت یاسین چونکې د الله جل شانه د کلام یو صورت دی محترمو، او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي چې د هر یو څیز دپاره زړه وي، خو د قرآن کریم زړه هغه سورت یاسین دی محترمو. نو چې کله سړی د زړه وظیفه وکړي، د قرآن د زړه وظیفه وکړي، نو بیا ممکنه خبره ده چې دغه کلام به زما او ستا دپاره سفارشي شي، زما او ستا د حاجتونو دپاره به کافي شي، زما او ستا د بیماریانو دپاره به انشاءالله کافي شي، او زما او ستا د مشکلاتو دپاره به انشاءالله کافي او شافي وګرځي. لیکن په دې اسانه طریقه باندې تاسو دا وظیفه انشاءالله وکئ. کومه طریقه چې راته زه ښایم محترم مسلمانانو، انشاءالله خوشحاله وئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو قدرمندو او عزتمندو مسلمانانو، نن زمونږ یوه خاصه وظیفه ده چې هغه د سورت یاسین ده. د سورت یاسین یو خاص ورد دی، یو خاص وظیفه ده محترمو. په دې طریقې سره یې وکئ. اول جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن مجید چې دی د هغه زړه سورت یاسین دی. علماء کرام فرمایي څوک چې د سحر مونځ نه پس سورت یاسین یو پیره ووایي، الله جل شانه له دې انسان اتیا حاجتونه پوره کوي. او د ټول نه وړوکی حاجت محترم مسلمانانو هغه کم یو دی؟ وړوکی حاجت هغه محتاجي ده، غریبي ده، غربت دی. نو دا وظیفه چې هم د محترمو دې سره به ستاسو د رزق پریشانۍ هم الله تعالی ختم کړي، ستاسو کاروبارونه به مو الله تعالی روان کړي، ستاسو بندې مخې هم الله جل شانه روانې کړي، ستاسو محترمو د هر قسم هغه جایز حاجات او جایز خواهشات به الله جل شانه پوره کړي. طریقه یاد کړئ محترمو، کله چې د جمعې مونځ تاسو وکئ، نو د هغې نه پس یا وکئ، یا چې کله د مازدیګر مونځ وکئ محترمو، د جمعې په ورځ د هغې نه پس هم کولی شئ، د ماښام مونځ نه پس هم کولی شئ، د ماسخوتن مونځ نه پس هم کولی شئ. چې کوم وخت تاسو ته ډېر زیات اسان وي، تاسو ته پکې وخت ډېر میلاویږي، نو په دې طریقه باندې دا وظیفه تاسو وکئ. صحیح شوه؟ لومړنی کار به دا تاسو وکئ محترم مسلمانانو، کله چې مونځ وشي د جمعې د مازدیګر یا د ماښام یا د ماسخوتن یا د جمعې د ورځې ماسپښیني مونځو هر مونځ چې تاسو وکئ محترم مسلمانانو، څنګه چې ما عرض که تاسو ته، نو تاسو به قبلې سیټ ته مخ کوئ، قرآن به راواخلئ یا به سورت یاسین راواخلئ، او دې نیت باندې به دا شروع کوئ، قبلې ته مخ وي چې مالک الله زه دا سورت یاسین دا وظیفه کومه، دا خاص وظیفه چې کومه ده الله جل شانه، نو په دې سره زما د حاجت پوره کړي. صحیح شو؟ دا صرف یو پیره دا وظیفه ده ورځ کې، نو خامخا په صحیح طریقې سره وکړه چې الله تعالی مو سره حاجت پوره کړي. درې پیرې به سورت یاسین تاسو په دې طریقه باندې ووایئ، درې پیرې، یعنی یو پیره به ووایئ، بیا بله پیره ووایئ، بیا به بله پیره ووایئ، درې پیرې مو وي په دې طریقه باندې ووایئ. صحیح شوه؟ د ګوره د سورت یاسین کې اووه مبینه دي، مبین ټکی پکې راځي، مبین. نو تاسو چې کله لومبي مبین ته ورسئ، محترم مسلمانانو تاسو به دا خبره په ذهن کې صحیح واچوئ یا ځان سره یې ولیکئ. تاسو چې درې پیرې سورت یاسین به وایئ، خو په دې طریقه چې لومبي مبین ته کله ورسئ، نو سورت اخلاص قل هو الله احد دا به درې پیرې محترم مسلمانانو تاسو مزیدار ووایئ. بیا به د هغې مبین نه شروع وکئ، چې کله دویم مبین ته راورسئ محترمو، نو بیا به سورت کوثر انا اعطیناک الکوثر دا آیات په بیا درې پیرې وایئ محترم مسلمانانو. صحیح شوه؟ بیا به شروع وکئ چې کله دریم مبین ته راورسئ، نو سورت الانشراح آسان سورت دی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. درې پیرې به ده ووایئ. صحیح شوه؟ څلورم مبین ته چې کله تاسو ورسئ، نو سورت فاتحه الحمد شریف الحمد نواله ولا الضالین پورې. صحیح شوه؟ دا به تاسو درې پیرې محترم مسلمانان ووایئ. کله چې تاسو پنځم مبین ته راورسئ، نو بیا به درې پیرې آیت الکرسي ووایئ، چې تاسو له ټول نه به درځي الله لا اله الا هو الحي القیوم. صحیح شوه؟ کله چې محترم مسلمانان تاسو شپږم مبین ته راورسئ، نو دا دعا به درې پیرې ووایئ، الله لطیف بعباده یرزق من یشاء
بغیر حساب. ځان ته یې ولیږئ خیر دی. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء بغیر حساب. دا به 3 فیرې ووایئ. کله چې تاسو اووم مبین ته راورسئ چې کوم د آخري مبین دی محترم مسلمانانو، نو په دې مبین باندې به تاسو 3 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. کم درود و کم چې موږ په مونځ کې وایو هغه درود شریف په 3 فیرې ووایئ. کله چې دا مکمل سورت یاسین ختم شي محترم مسلمانانو، بیا به صرف 7 فیرې دا دعا وغواړئ. اللهم وسع رزقي وسعة لا احتاج الى احد من خلقك. انشاءالله زه کوشش کوم چې په سکرین راته وښیم، کو نه نو دې نه پس دا دعا چې مالک الله زما رزق پراخه کړي، زما حاجتونه د دې وظیفې سره الله ته پوره کړي. صحیح شوه. دا بیا به صورت مکمل کوي، یعنی صورت یاسین چې بیا څونه سبق پاتې دی دا مکمل کوي. صحیح شوه. دا هم یو پیره وکړو، بیا به دعا وغواړئ. بیا په 2مه پیره کې بیا دغسې وکړئ، بیا به دعا وغواړئ. په 3مه پیره بیا داسې وکړئ، بیا به دعا وغواړئ. محترم مسلمانان انشاءالله چې 3 پیرې تاسو دغه مونځ نه پس کو هر مونځي ماسپښین مونځ نه پس مازدیګر ماښام ماسخوتن کو هر مونځي 3 پیرې تاسو دا درود د سورت یاسین دا وظیفه په دې طریقې سره وکړه، انشاءالله چې الله تعالی نه زه 100% امیدوار یم او تاسو هم په هغه یقین او امید سره وکئ چې انشاءالله الله تعالی مو سره حاجتونه پوره کوي، الله تعالی مو سره پریشانۍ ختموي، الله تعالی مو سره غمونه ختموي. انشاءالله خوشحاله به او انشاءالله چې تاسو به مزې کوئ او ټول حاجتونه هم الله تعالی پوره کړي. الله مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه ضرورت مقاصد پوره کړي. جزاک الله خیر. احسن الجزاء فی الدنیا والآخره. جمعې ورځ د خصوصي دعاګانې کوئ، موږ ته هم کوئ، موږ هم تاسو ته کوو. د الله د رضا دپاره دعاګانې کوئ محترم مسلمانانو. الله تعالی دې مو تاسو له تمام حاجتونه پوره کړي. جزاک الله خیر. احسن الجزاء.